بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر خصوصیات دي، هغې کامل او اکمل شخصیت و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خصوصیاتو کې یو څو چند خصوصیات تاسو ته زه په دې ویډیو کې ذکر کوم. د ټولو نه اول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خصوصیت دا دی چې د تمام عالم نه لومبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې پیدایش الله پاک کړی دی. بل خصوصیت د پیغمبر علیه السلام دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ته دومره محبوب دی چې د هغې اسم او نوم مبارک الله جل شانه په عرش باندې ځان سره یو ځای لیکلی دی. بل خصوصیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې په ټول عمر کې اسویلې او جماعي لینا چې ورته وي چې دا د سستۍ علامت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې په ټول عمر کې دا چرته نه دی راغلی. بل خصوصیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی چې قیامت کې به د ټولو نه لومبی د جنت دروازه هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاوي. په قیامت کې به د ټول نه لومبی د قبر نه چې راپورته کیږي هغه به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل خصوصیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوله مبارکه هغه د مشکو نه زیاته خوشبویه او مزیداره وه. او بل خصوصیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی چې الله جل شانه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت سلسله ختمه کړې ده او د ختم نبوت تاج هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې الله سجاو کړی دی.